خیر لگے کی وایس گناہ نشته. باب غزوه تبوک دا تبوک غیر منصرف ده. باب ده په بیان د غزوه تبوک ویا غزوه العسره او دیتا جهاد یا غزوه عسره وی. اوله خبره ذکر طالب جانا چې دا تبوک چې دی نو دا د یو لوی مقام نوم دی د مکی د مدینه او د دمشق بالکل په وسط کې واقع دی. مدینه نه دمشق ته ځي دا سفر مدینه نه چې تبوک ته ځي بیا دمر لار د تبوک نه دمشق ته او دا د حجاز مقدس چې کوم دی آخري باونډري دا بارډر چې ورته وي ایجنسی دا. د غزواتو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غزواتو کې دا آخري غزوه ده او دا د دې وقوع چې د هغه په نهم کال د هجرت شوی نام کال د هجرت پکارو امام بخاری رحم الله لا چری دا غزوه تبوک باس شکم ده دا د حجۃ الوداع نه مخکې ذکر کړی. ځکه چې حجۃ الوداع چې کوم دی هغه په لسم کال دی او تبوک په نهم کال دی. لیکن محاشی او محدثین او شارحین لیکي چې شاید دا نساخو غلطی ده. نساخو پیژنه کنه چې کوم نسخ کوي آپ کا نسخ لکھو رسوی کا نو انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. نو نساخ چې کوم کنه دا دغه غلطی ده پکارو چې دا د حجۃ الوداع نه مخکې وي پای رستو راوړه دا قصه. تبوک ته تبوک ولی وي یا ځکه چې د دې نوم تبوک دی هغه جنگ چې کوم ځای کې شو هغه تبوک دی او دیتا غزوه الفاضحه هم وي. لکه چې تاسو سورته توبه ویلې ده انو پای کې د منافقینو مذمت او د قباحت او اندرونی حالات هغه الله ټول را بار کړو او دې ته غزوه العسره هم وي. لقد تاب الله على النبي فی بس دغه شو بس فی ساعه العسره. نو دې ته غزوه العسره هم وي او غزوه العسره ځکه ورته چې دې کې عسر سفر مو او قلت کثرت دشمنوں مو او دې کې مشقت سفر هم وو او دې کې ګرمي هم وو. سلور وجوهات دي ال تفاصیل کله خپل ته په خپل راځي نو تفسیر حواله نه درکوم چې تفسیر ګوره نه بولېس لیکلي تا خیال دی وتا نو دا دته غزوه العسره وای. د دې د وقوع سبایسو هرقل بادشاہ چې کوم تاسو وی د مدینې نه چار چاپیرا نصارا پاتې کېدل د بدبخت زامن آی سره ولېګه هرقل تا چا مدینه کې چې کوم مدعی د نبوت قد هلاک او قد مات او وفات شو او مدینی خلق باندې قاصالیانی دی لوګه ډیره ده ډیر کمزوري شوی دي. لکه ته په دی وخت راشي انو حمله پیو کې نو ډیره ګټه بوشي. د هرقل تقریبا یو فوج تیار ک 40,000 افراد باندې مشتمل ورغي التن روان ک دغه لخر مقدمه الجيش مقام بلقا ته رسیدلو. بلقا یو مشهور ځای دی او دا خبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو رجل نبتی چغه تیل زیتون به خرڅول د مدینه په کوڅو کې ګرځیدا و. آی نبی علیہ السلام ته چې هرقل بادشاہ 40,000 فوج کم دی ستا خلاف تیار کړي او دغه مقدمه الجيش بلقا ته رسیدل.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ اور رسواقی کوم دا راځي هر خبره پیغمبر توریه کې ساتله خدای لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حلال اعلان وکړ چې موږ دا 40,000 فوج دی او تبوک ته ځو او ځان تیار کړي تقریبا 30,000 صحابه کرام تیار شو او پای کې 10,000 چکم دی شاه سواران بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکی التر لاړ الحمدللہ 25 ورځې یا میاش قریب التفات کېدا خو جنگ نو شوه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام التن باز کسان راولېګل او حضرت خالد ایله 200 یا 200 افراد ورکړه یا دین زیاتو چلارشا او کېدری دوما یو بادشاہ دی او هغه به تعالی په کار ملاوي او هغه ونی وا ما سخیرا والا او کچر جنگی کون بیا مړکا په دې چلار او کېدری دوما پسې نغه واقعي رڼا راځي وکنه په کور باندې دو خزي سره او دا زنګلي غواګان چې وي دار اې د کور نه چار پیره ګرځېدلې ایته چې پته ولګي دا غو ځامنه او رونه ایرا پاسو د دې پسې راتل چې راتل مکه خالد سے وو وای 200 افراد الاحکام د دې ورته چې موږ خو جنگ له نیو راغلی ما خو دې لپاره راغلی دعوت لا او کېدره دومه چې د غیرو مقابله وکړه خالد خواغه مړ او کېدره ونیو ورته چې نبی علیہ السلام لګلم یا اسلام قبول کا یا وسره مدینه ته او کینه وجنم نغیزه مدینه ته د بیا راويست محاصرو د باقاعده راويسته شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه پوښوي بیا دې چې کوم دې جرمانو منلا جزیو منلا او بیا نبی رسول الله دې پرې خو او د قصه خدا غزوه تبوک ته ها قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي موسى قال ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه واله ګوره د دې روایت خبره یاد کا چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ورکولی او په دغه وخت کې ابو موسی الاشعری مرګرولېګ چلار شمول 15 سوال راواله د چلار والله عالم بالصواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نبی علیہ السلام ته دی چې مال سوال را کوي نشته ما څنګه ځا واپس ځه نشته نو دی واپس لا سلوغونه دی چلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال ور پسولېګا چلار شاه ابو موسی الاشعری تاواز وکړاش دې چلار راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خذ هذين القرینین دا دو خان والا دا دو والا شپږي والا ورک دیلا خو مسئله دغه کې را مسئله دا د عزیزانو چې دې چې سو کې دا او خان بوتلل نو مرګرو توي چې تاسو غما مخ کېول چې نبی رسول الله ماته چې نشته هغه سره کړم مګر ما درو نه دی تاسو بشکا هغه کسان ما سره ولېږي چې چا د پیغمبر اسلام رومبه خبر اوریدي چې هغه تاسو ته وایي دانی چې تاسو ما دروژنو نه غنئ هغه ستاسو خصوص 100% یقین دي ځکه کسان بولیږي اکه څو د غوځو تکیدا نو دیوی ابو مصعب ارسلنی اصحابی زمرګرو لګرم الی رسول الله صلی الله علیه وسلم اساله الحملانا چې ما تاسو کول د نبی علیہ السلام نو سوالای لهم لپا د خپل مرګرو اذ هم ماو فی جیش الاسرا زکه چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سخت لخر کیو ویا غزوه تبوک چې دا غزوه تبوک فقلت ما یا نبی الله ان اصحابی اے د الله پیغمبر زما مرګري چې دي ارسلونی زرا لګلم الیکتا تا لتحملهم چې تدویل سورلیان ورکی په سوالو سوار کی سورلیان ورکی
فقال نبی پاک وی والله لا احملکم علی شیء قسم میری په الله باندې چې نه اوچته متاز لې په شي باندې نه حواله کوم تاسو سوړلې حضرت ابو موسی ووافقته ز مخامخ شوم پیغمبر صاحب سره ملاقات نکو د پیغمبر صاحب وهو غضبان په دې حال کې چې پیغمبر اسلام غوسه خفو په دې سو وجو اوس دې په خپل چې ولا اشورو ز خبر نه چې ولې خفو خرجات حزینا زړه حضرت د مجلس نه ډیر پریشان حال را لما اوس وجد حزن خی چې دودي یو ممن النبي صلی الله علیه وسلم چا منقول د پیغمبر علیہ السلام مان سورلې دوی موجه ومن مخافت یکون النبی وجد فی نفس علیا او د دې ورنه غم جنما د یری د دې خبرنا چې وو پیغمبر علیہ السلام مونږ کې په نفس خپل کې په ما باندې غوسه یا دا دو خبرې شوې پریشان په دې چې یو نبی علیہ السلام خالی لاس راولې غلم دویم په دې خبره خفه شوم چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شاید په ما غوسه شوی نه دی دا غوسه د حضرت زما په وجه خو نه ده د دې په حاضر زړه کې ډیر غم جوړوم اچھا جی فرجات الى صحابي نزلان مخبل مرګور الصحاف اخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خبر مکر مرګری په خبره چې نبی اسلام ماته ویلو چې لا احملکم فلم البس ابو موسی مادرنګ نو تر کړه الا سویعتن مگر لغونټم دا سویع تصغیر د ساعتن نه ساعت ټیم ته وي سویع دا ټیم نه ډیر لګم او بینو ستو لیکلی دي چې یو غنټه دغه وخت به دغه سینو وې سلیریش یو حصہ د سلیر ساعت د شپې ورځې نه دا یو د ورځې شپه غسودي 24 غنټې دي دا مو 24 نو دا غنه یو غنټه لکه مثال اسمیت بلال الناس په موارد د بلال نه ینادي چې دی आवाज کو اين عبد الله ابن قيس اين عبد الله ابن قيس کته وي عبد الله ابن قيس چرته دی فاجبت مول جواب ورک فقال عجب رسول الله صلی الله علیه وسلم یدوکا سمان عجب قبول کا دعوت پیغمبر علیہ السلام چې تا تواز کئ فلما اتیت زوترا لما نبی پاک ماته خذ هذین القرینین وهذین القرینین لسته ابعره بواغله دا دو پیون شوی واغله دا دو جخ شوی واخله دا تو یو بس ترل شوی او دا حضرت خذ ویلو پاک د شپغو ابعرو کې لسته ابعره یعنی ما قال خذ فی حق سته ابعره ما ویلو په حق دا شپغو ابعرو باندې ابعره جمع د بعیر دا او بعیر چې کوم دی اوختوي خود دې کې سوال دا دي چې حاضین القرینین دا خود دوزل ویل دي او قرینین ته قرین ولوي ځکه چې عام طور صداو خان چې کله په لارې باندې زی یو اوخ پسې بل تړل شي وي یو پړی کنا ورپسې د بل نکیلی بیا د بل لکه سره بل نو داسې یو لین لګېدلی وي رواني دا خلقو اوخان او دلته سوال دا چې حاضین قرینین دي دا خود دو سلور شو او راوی چې سته ابعرا داش پغو دغه جواب دادی چې دې دینا راوینا حاضین القرینین درې مرتبه والا پاتې شوی دی درېمه کلمه پاتې شوی دا اوس دې کې سوال دی مولانا صاحب طالب جانا چې دا روایت مخکې جلد اول کې مرাজি تیر شوی دی کتاب الجهاد کې صفحه 442 کې دارنگی دعوی راضی تا تب بخاری ثانی کی 980 صفحے کی آلتوی جہاد کی وی 15 خانو اور
کتاب نزول کې وی چې هغه دریو نو اوس بسکای او دلته وی چې شپږو دواړه 442 صفحه دا بالکل دا کرخه چې خلاصي کی 442 والا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا ب5 زود غر الزراء حکم انتا فپینزو اخانو سرا داسی اخان چه کوانو نسپینو سوشو پینزو داری 980 اگورا 980 اگورا بچه تو 980 اگوری دا حدیث سکم دے حدثنا بن نعمان کتاب الایمان والنذور 1 2 2 نمبر حدیث آخر کے گورا وی والله لا احملكم ما عندي ما احملكم عليه قال ثم لبسنا ما شاء الله ان نلبس ثم اتي بثلاث زود غر الزراء بیا موږ ته درې را کړل تیشوا سوی را کړ درې را کړ تلک سم ورته سوی راکړه درې راکړه الته وی 15 او دلته وی شپږ او الته وی درې محاشی ذکر کوي چې یا خدا دی چې اعداد شمار کې قلت او کثرت د اعتبار نشته لري هر یو راوی د خپل فهم او د علم مطابق وینا کړی دا دیم قول دادی چې دا محدثین حمل کړي دي په تعدد د واقعات باندې لکه موږ په 629 کې باب قدوم الاشعریین و آل یمن کې ویلو چې فینی رایت النبی صلی الله علیه وسلم هغه کنه داوی فاستحملناه فابا يحملنا فاستحملناه فحلف الا يحملنا ثم لم يلبس النبي ان اوتیا بنهب ابل فامرنا ب5 زود نزلتم پینځدي لیکن سوال دا د محدثینو باندې حیرانتیا ده چې کوم محدثینو اشکال ذکر کړی نو هغه لری نقل کړی دا نږدې نه نقل کړی دا 629 او 630 نه نقل کړی یا خو دا به تیر شي یا وی چې دا طالبانو سره ویل دا ورته یاد دي نو سره لری بیان کړی نو به تر خبره دا چې دا واقعات دي یو د قدوم من الیمن دی ایو د ذهاب ال تبوک او په دې کې فرق او دا خبره اولاد چلو خجی ابتاعهن حين اذن من سعد غریات کا دا شپږ او خان نبی علیہ السلام اغستو په دغه وخت کې د سعدنا دانه جمع کې ورته اوس سودا کړي وا او ماته فن تلق بهن الى صابك ها ماته چې بوز ادا پر مرګو ته فقل ورته ان الله پاک یاوی چې قال هو ورته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحملكم على هؤلاء پیغمبر حکم کی د سوریدو تاسو په دې باندې فرقبوهن سوار شه فانطلقت الیهم ذو تلالم بین پدیش پغو خانو باندې فقلت ما ورته چې نبی صلی الله علیه وسلم يحملكم على هؤلاء پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته حکم کوي د سوریدو په دې خانو باندې ولکنی والله لا اعداؤکم دا خبره ده
چې دی اول ورته چې نبی رسول الله نه راکې بیا یکدم راړل نو دې اوس وی چې ګرما د درون دی ویلي دا لا ادو دا جمله دا ذکر کوي چې صحابو دې دا خیال کوي چې په ما د چا وهم د کذب را نشي وهم د کذب را نشي نوې لا ادوکم نفرق دم تاسو لرا حتا ينطلق ما يبازكم چې لار شي ما سره بازي مرګري تاسو الامن هغه صحابه وتا سمع مقاله رسول الله صلی الله علیه وسلم جاری اوریدي د پیغمبر وینا چې کوم ماته کړي و چې لا احملکم اسنه ما زبزان سره دیو ما چې دا خبره چات مخکې شوی ده الله تیجو غنا لا تظنون انی حدثتکم شیئا لم یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ګمانونه کوي په ما باندې چې ما تاسو بیان کړ دی یو خبره چې نه دی ویل ماته دی الله پیغمبر فقالوا دي مرګور ما توي فقالوا لي والله انك عندنا لمصدق قسم دې په الله چې ته زموږ په نس باندې تایید کړی شوی رښتینه کړی شوی شخصیت لیکن بیا ولا نفعلنا ما احببت موږ به وکړه کار چې کوم ته خوخای زمونږ خو پستا خبرې خامخه یقین دی خو چې ته وای چې ما سره د لار شي نو بیا خیر موږ در سره زو چې تام موږ خوشاله کو فانطلقا ابو موسی بنفر منهم په یو ډلې حتا اتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلی الله علیه وسلم چراله دوی هغه چاته چاورې دی و وینا د پیغمبر علیه السلام منعه اياهم منقول د نبی او خان لدی ابو موسی تا ثم ایتاهم بعد او بیا ورکړه د نبی بعد دینا اول منع وکنا او بیا رستو فحدثوهم بمثل ما حدثهم به موسی معنا شو ابو موسی آکسانو دی مرګرو ته دقه څه خبره وکړه لکه چې ابو موسی دی قوم ته څنګه کړي وا خبر خلاص شو ما كده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى تبوك نبی رسول چې ګورا تبوک ته پدې کې د علماء ډېر لوی اختلاف دی چې پیغمبر علیه السلام چې کله تبوک لته نو مدینه منوره کې د نبی علیه السلام خلیفہ سوکو یو قول دادی چې محمد ابن مسلمه انصاری صحابی دی محمد ابن مسلمه هغه پیغمبر علیه السلام روسو خلیفہ ګرځولو او دا خبره مشهوره ده بعضی علماء کرام قول دادی چې صباح یو صحابی دی صباح ابن عرفطه صباح ابن عرفطه هغه امیر ګرځولو او د بعض علما قول دادي چالی المرتضی خلیفہ ګرځولو بیا محدثین فرمایي چې علی المرتضی خلیفہ په امور خانگی باندې او محمد ابن مسلمه چې د په امور امامت باندې مسجد نبی نگرانی کوونکې محمد ابن مسلمه صاحب او د کور دیکبال او حالاتو خدمت و غیره لپاره د کور سړیو نغد آل بیت خدمت لپاره او دا خبره اشعار ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج الى تبوک لا تبوک تا فاستخلف علی خپل خلیفہ کا په کور باندې قال علی اتخلفني في الصبيان والنساء اتما خلیفہ کې پالکانو په ماشومان او په زنانو باندې زخه مجاهد سره ما jihad ته تل غواړم تما ته ذکر کې پاج خذو ماشومان څنګه نبی رسول الله ولا ترضى ان تكون مني بمنزل هارون من موسی ایت خوشاله نه پدې خبره چې شت د مان په مقام دا او متوی د هارون د موسی نه موسی علی السلام چې کوی تور ته نو هارون رسول خلیفہ کړه زم تبوک روانه ما نو علی تا خلیفہ کوما تر واپس سید تبوک نا الا انه ليس نبي بعدي هارون خو نبی
د موسی نرستو پته د ما د نبی کې دی نشي زکه چې نبوت په ما باندې ختم دی بس قال ابو داود امام ابو داود وی چې څوک دی امام ابو داود الطیالسی چې نوم سليمان دی دا د امام بخاری استاد دی وی حدثنا شعبۃ الحکم قال سمعت مصعبا چې مار دا روایت مصعب نه اوریدو دا ولي وی ځکه مکه یحیان شعبہ عن الحکم عن مصعب مکه روایت کی ټول انانو کنه دا سوالو چلک شعبہ او تدلیس کړی دی نوې سمعت مصعبنا دا حدیث کوم دی دا حدیث مسموع دی فقط عن ندا ستا حاشی په دی باندې باس کړ دې محدثینو شورا هم په دی باندې ډیر قیمتي باس کړی دی چې آلی شیعه ظالمان چې دی هغه وی چالکه دا حدیث دلیل دی په خلافت بلا فصل په حق د علی صاحب باندې زګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چانت منی به منزل کې هارون می موسی نو ته په منزل د هارون او زه په منزل د موسی هارون خو خلیفہ د موسی علیہ السلام لاد علیم خلیفہ د موسی د چا چې د نبی علیہ السلام شو او دا دل د په خلافت بلا فصل باندې مګو چې دا حدیث دلیل دی په فضیلت ته حضرت علی باندې او په قرب د حضرت علی نبی پاک تا لیکن دا حدیث دلیل په خلافت بلا فصل نشي کېده اګه ته چې منزلت هارون من موسی نه هارون قد مات قبل موسی وعلی لم يمت بعد حضرت امام الانبیاء فكيف قياسكم على ذلك کته چې دا سينو الک هارون علیہ السلام په مکه وفات شو علي شیخ نو وفات شوی دا خلافت عارضیو دا زموږ دا خلافت عارضیو لکه هارون عارضی خلیفہ چې موسی د کویتو نه راغی د خلافت علی دا خلافت هارون ختم شو نو دا رنګ دې د کور په امورو کې او کې خامخ شیوه چې نه نمنګ بو چې دا علی بیا خو محمد ابن مسلمه خلیفہ بلا فصل فکار دی د دې وجنا چې امور د امامت خدای په اختیار کې وکړه مسجد او جماعت او جنازي او جمعې او خطبه دا خدای په حق دا خو هغه ته حواله شو او تا د خود کور مسلې حواله شوی خو په قلار کې نه او د جمهور اهل سنت والجماعت ته مسلک خلاف مکوي خلیفہ بلا فضل صدیقی وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حوصله سره روب مو ولا حوصله سره زما مطالعه نه کړي دا ټول طالبان دي مطالعه ټول په پرسنه کې پراتو یو کس مطالعه نه کړي حرام سره قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال اخبرني صفوان بن يعلى ورا دا عطاء ابن ابي رباح خبر ورکی قال عطاء اخبرني صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه صفوان چې زید يعلى بن اميه ده دا يعلى بن اميه صحابي ده او صفوان د يعلى زید ده تابعي ده عن ابي دا صفوان د خپل پلار يعلى نه ذکر کړي قال يعلى وي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة جهاد تطلم پیغمبر علیہ السلام سره په غزوه اسره کې او اسره تبوک قال کدی کان يعلى يقول يعلى ما توي چې تلک الغزوه اوسخ اعمال دي دا غزوه چې وا ډیر مضبوط د اعمالو زمانه ده په نس زما باندې یعنی اعمال خو مانه شي الحمدلله لیکن دا عمل ما ته ډیر خخ کاری ډیر خخ کاری یا شورا کې یو مسله تاسو پوره تفصیل نه بیانو او ځکه تاسو بیا او نه بو جوړ کې بیا ما باندې سره لیکرا ازما اسنه دې مدري مرزا اوسم شرکی راځي دلته اوسم دا شرکی راځي درد شي دلته بیا دا څه درد شي انو اسم اخري راځي تا خیال نه وردا او چې بیا را مسله سره لیکرا کې نه بیا وکړ خای سو په جنازه وی بیا راځي خو یو لوی مسله دای کې لکه ما بیا د دې کړې و او پای کې لکه
مسله په خپل ځای برقرار پاتې شو. یو عالم د پنجاب مشر سره او خطیب صاحب سره موږ یو ځای ناسو، ما ته وہی اگر آپ نے آج سے پہلے زندگی میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو تو میں شرح صدر سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ عمل آپ کی مغفرت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے. خیال ورته کنه کله کله داسې یو عملی چې هغه ډېر خوند وکړي. نو دا غزوه تبوک لویه غزوه وکنه، دا ډېره ګرانه وکنه، لکه دا سبحان الدین چې د عمران الدین دی، دوی چې ګوره سار وختي چې راځي په موټر سایکل باندې، دا دوی نه تاسو کچې بخاری ویل آسان کار دی ګران کار دی. دا خیال ورته دا خیال نه پر هات چې کم دی دای کمرې نه دی خوراشم چې کم دی نو دی له یخ کېږي. دا چې موټر سایکل باندې سره راشي اله پته لګي او بیا چې د چي تعرض راشي ور سره هغه بیا ډبل خبره جوړه شي. خیال دی ورته دا تعرضات هم پکې ډیر زیات دي کنه، بیا تعریضات هم پکې راشي، څه تعرضات شي څه تعریضات شي. نو خیر بهرحال مسلې باندې پوښوي. نو دی وی چې اوثق اعمال عندي، زما په نس باندې قابل اعتماد عمل چې زما په کلک بروسو شي هغه دا. الله اکبر ولله الحمد. عطا قال صفان وی چې قال یا علامات یا علاوی فکان لی اجر و زما یو مزدور فقاتل انسان دې جګړه شروع کړو انسان سره، هغه انسان دې په خپل د غزان غایب کړه. فقاتل انسان دې جنگ شروع کړو انسان سره، فعز احدهما يد الاخر، نو چمانه چک لګاو یو د دوی نه پلاس د بل باندې، او دارو ذکر کوي چې دا عاصیونو دا یعلى ابن امیہ ځان پرې خره کنه، او دې چک لګاو پلاس د اجیر باندې. قال طاوی فلقد اخبرني صفان، ما ته خو زما شیخ صفان خبر را کړو چې ايهما عز الاخر، چې کم یو چک په بل لګولیو دی قراتیر چې پلار میو فمان سیر دی فنسیتو. قال دی وی فانتزع المعزوز يدو من في العاز، راخ معزوز چک لګول شوی لا سقفل من في العاز دخلی دا چک لګون کنا. نو فانتزع احدى ثنيته، نو دی را بار کې یو دا هغه غاخونو سنایاو دا غینا د چلاس چاکو کوي داسګه هغه خونه وته اجیر جلاس بار کا راخ کا وې سند انو دعاز د یالا سے غاخونه وته. فاتح النبي صلی الله علیه وسلم دیغاله پیغمبر اسلام څخه او یالا وته چې ګور دې ما غاخونه مات کړی دي، حضرت ولی مات کړی دي، ما دې ګوته باندې چک لګولو ایو جی ما خپل الله خلاصو. فاحضر سنیته، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی زمان او ګرځول غاخونه دي، معنا حاضر کړه سمانا ویډیا او ګرځول، بے تاوانا بے دیت او ګرځول، چرته باندې اس دیت نشته، هغه جی دیت پکار دی. اتاوی وحسبت انه قال، زدا ګمان کوم طالب جانا چې قال انه قال چې دی ویلو چې قال نبی صلی الله علیه وسلم افا یدو آیا دی بپری خود لا سخفل فی کا پخلستا تقزمها، خوش کنا یا تقزمها چتا جاتا دی چی چلے کانها فی فحل یقزمها، گویا کی فی فحل چدا پخلی دیو اوخ نر مذکر اوخ دے یقزمها چغی چی سمانه شو دیو داستالات تا دا سے پری خود او تاب د اوخ پشان چیچ نه دې حق جوړید چې دې تان الله سوخ کله. علماء کرام دې مسلې نه یو خبر دا ذکر کړي چې یو سره تا لچک لګئی او تا ته ځان خلاص کړي غافونه او تل نه پتاي زمان نشته. دیو مسله دا په صورت ته تمثيل کې چې دیو غیر مناسب عمل تشبیه چې دا په ساوري سره ورکول شي، لکه حضرت کوم دې چک لګون کی
تشبیه ورکړه پس سره فی فحل سرا فحل سرا فحلو پیجن کنا نر اوخه او دا سره سوکو حتی یالاو کنا یارا مسلم ثانی راواړو مسلم ثانی راواړو صفه 58 راواړو کنه یارن ما ته سره وای دا د کسه 58 ګره دا 52 دی دا دا ټول روایتونه دي خان غم بنه کوي دا دې شی روایتونه دي دارسو دا حدثنا چې کوم باندې دو لیکل لري دا حدثنا باندې پوری کنه دې باندې دو لیکل لري دا دو باندې بار لیکل دي باب السائل على نفس الانسان وعزوه اذا تفعل موصول عليه وشته دا باب دی او دا بابونو غتا خبر چا لیکل دي تا کنه امام مسلم لیکل دي امام نووي لیکل دي اوس یو مسلم چاپ شوی دی چې خلق مضارع جوړ کړی دی دا باب اس کا لیکل دی او دا د نصیب برخه ګرځولې ده خدای خنه دي کړی ځکه چې اوس خو موږ ته پته ده چې دا نووي لیکل دي خو چې بیا وروسته علما راځي نه بیا دا فرق نشو کولای چې دا د انتخاب د ابواب چې کوم دی امام مسلم په خپل کړ دی چې بل چا په خیراتی کړی دی اوس باقاعده کته لیکي نو دلته کې لیکي ګورا قال قاتل يعلى ابن اميه او ابن اميه رجلا فعز احدهما صاحبه فانتزع يده من فيه ٹھیک شو نو من قاتل يعلى ابن اميه راغی ٹھیک شو اوس باقی د نور روایتونه شته خدا بیا نور کې دا تصریح نشته ده او ته چې کوم اوس حدیث وای کنه تاسو بخاری کې ده صفحه 59 کې حدثنا شیبان پسې چې کوم حدیث راځي ابو بکر ابن شیبہ دی الفاظو کې استاول الفاظو کې اس فرق نشته چلو طالب جانا باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا باب حدیث کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وقول الله عز وجل او په بیان د تفسیر یا په بیان د مراد د دې قول د باری تعالی چې لوی شان او لوی ذات ورته وعلى الثلاثه الذين خلفوا ګوره علماء کرام صلحای امت تاسو سورته توبه خو به ویلی کنه سبحان الله الله زموږ شيوخ وبخي او دای پر خون باندې رحمتنا کربها اور بها رحمتنا نازل اوس وکې دې چې ملاقات شي الله پاک ملاقات کړي کنه یا رب دا تل سکو وې سړیا دا سکو وې ته خو تکړه سړی کنه دا سکو چل الله پاک چې کوم دغه خلک یو ځکې ښا تاسو مشکات ویل ده کنه والحقنا بالصالح دا وګدا خبره وا به سورته توبه سلورم باب محمد احمد سلورم باب کوم دنه شروع کی والسابقون السابقون دې ځنه شروع کی او په دې کې د مؤمنانو سلور قسمونه ذکر کی مؤمنین سابقین نمبر 1 اور مؤمنین مسارعین فی التوبہ 2 متکاسلین فی التوبہ د پای کې متکاسلین کې دا حضرات راضی وعلى الصلاة الذين خلفوا کعب ابن مالک هلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع رضی اللہ اجمعین مسره دا وا حضرت کعب ابن مالک دا واقع ده حدیث مختصر دی او کې دې چې دوه ورځې کې به وایو خو نه جو کو دوی کوم بخلاص کړه خو مختصر دی نه خلاص دی نو
کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ کله چې پیغمبر اسلام اعلان وکړ د غزوه تبوک او ته په خپل وی مخکي چې اس یو غزوه داسې نه و چې زاغي کې غزوی د پاره فټ او تیار وي سنه مسائل وو او د تبوک د پاره خود بالکل تیار او ما څه دوه قسم سوال لایوي او دا می خیالو چیرې ننظم او سبا زما ننظم او سبا زما نو په دې کې پاتې شو په زما دا پاتې کېدل چې کم دینو داسې د نفاق دی وجنه نو بس نن سبا کولو کې سره پاتې شي دې لپاره په خوا یو کتاب منګوي مفید الطالبین داغي بوي چې د نه کار چې کم دې کنه دا سبا ته مه حواله کوا ځکه سبا د سبانه رز بخپل کار وی او بیا به دوه کار په یو وخت کې نشي کولای ډیر خسته کتابو خو تاسو اوس پرې خو دا تاسو اعدادي رااله فلان کې راغی ډنګړي راغی د جهل سموي یار خفنه شي وای یقیني خبره د داسې وخت دا علم په دې دا علم داسې کمیږي اوس زه ځل کراچۍ ته لاړم ماته یو مرګري وای مله یو مدرس په کار دي چې تکمیله وي 30000 روپے تنخواه ورکول تیار 30000 روپے ورکوم چې تکمیلي له څوک راشي نو ما مرګرو سره چې رابطه وکړه غوې دا 30000 هو ډیر خشه دي او موږ سبقونه شروع کړی دي سو روزه کې موږ ته ویلې موږ به تلو پښتنو کې خوشته تکمیلي والا کنه خدا سے مخکلار چې نشته بالکل نشته بلکې دا بر دا کتابونه پیجنم نو کته یو چاته و چې ماته د عروض یو کتاب نسخه یو نم پیش کړي دا د عروض کوم کتابونه دي انا بیا حضرات ته نمونه نه معلوم ویل خو درک نه پته نشته الله نو دا په خواوي ښا نو بس مختصر دا چې نن سبا مې کو چې نن زما سبا زما نن سبا زما نو زه پاتې شو او بیا چې کله واپسی راته د پیغمبر اسلام هو وی دا غزوه دمر عجیبه و دي کې دمر کثیر خلقو کې یو سړی برچا شکوا نه کولې نو هغه نه پیجندې کېده چې دا سړی جنگ کې شته کې نشته یا کې نبی علی السلام باندې وਹੀ نه راتلی په وਹੀ اطلاع نه ورکول کې دین او حضرت هم پته نه وا چې زید عمر پلان کې شته او کې نشته ایزما هیڅ تذکرہ نه شي او چې تبوک تورسه نبی علیہ السلام مرګور ته چې کعب ابن مالک خو نشته دی یو مرګری پکې دا وی چې هغه مالداري په نشه کې پاتې شوی دی او مالدار شوی دی او دا د مالدار خلکو کار دی هغه په نشه کې د مالداري په نشه پاتې شوی دی حتی معاذ نه دا خبره صحیح نه ده کړې او ډیر رجل مؤمن دی رجل صالح دی او چې پاتې شوی دی دای وجوهات به بیا معلومیږي دا څو نه وایي وګور بیا دلته داش یو شری کراشي دلته کې مزیدار امر تا خیال ما خیال دې من نږدې ده خبره تا خیال نه ورته ویني خبردار چې دا شوی دا څه خبر دا څه نه ده شوی دیوی چې بیا زه خو نبی علیہ السلام چې راغې نو ما خپل خاندان او آل بیت جمع کړه چې څه چلو څه درو راتو خې کنه ځان خلاص کړم وای ما زګیر درو مرو جوړ کړ چې دا باندې بکوم دا بکوم یاره چې ملمان راغلو چې می پخو او شو کنه بیا بسکټ لړلاړم او شو کنه او بیا تاسو شو بیا غاسو شو او په دې باندې تاخير شو ما زه باندې جوړم اخر می زین فیصله وکړه سړیا باندې معنی سره جوړه خو صاحب ورته و چې حضرت د غلطی را نو شو نسبه خبره دا قصه وایي چې رااله نبی صاحب چې راغې نو بعض خلک 81 افراد او غي لال نبی رسول الله ته خپل عذرونه پیش کړه خو دی خو نبی رسول الله زه تاسو ظاهر خبره ده ما معاف کړه او تاسو باطن الله ته حواله کعب ابن مالک راغې او نبی علیہ السلام ته چې زګور د قوت کلام کې ډیر ماهر ما
زه په دروغ ته ځان خلاصول شم وي په دروغ ته ځان خلاصول شم قوت کلام می ډیر مضبوط دی لیکن زه دا نه خو ما چې تا ته دروغ ویم او دې دام نه خو ما چې الله بیا وਹੀ راولي او بیا تا نه ما بیا تعالی دمانه خفقي چې ستاسو شاګرد تاسو ضرور ویل دي بس اصل هیڅ نه دی خو بس دې سوسته پر پاتې کړوا نبی علیہ السلام دې ټیک د ستا معاملہ الله ته حواله ده دې چې بار راغی نبی علیہ السلام مجلس نا انو مرګورو ورته خدای بنده اتیا کسان چې راغلي ځان خلاص کړ تاسو سم معافي غوښتي و صدرو مرو خبر اخوا دې خوا کړی بو بس هغه یار مال درو مراتله بیا وی تاسو نو سوچته نورم چې چا حقیقت ویلی وی او کنا هلال ابن امیہ دې او مرار ابن زبیا ټیک ته نور یو دومره گرفته وی 50 سره د موسی سره پیغمبر سم به کار کړو عزیزانو داوود حدیث ته کې تاسو حیران شوي حیران بشه تاریخ به الصحابه د مقام ته سره حیرانی نبی علیہ السلام اوسه خبر نه کولې دوی هغه دوه بوډاګانو یا سورې جمعه تراتل بیا وی چې خبر نه کی ځاپس کور کېم ازو کو نو جوانو ما زه مو دراتلم ما به نبی علیہ السلام وی بیا مشوندو تکته چې پیغمبر علیکم السلام وی کنه وی باجی السلام علیکم ورحمت الله او کنه چې حضرت شونډه خوځي کنه خوځي بیا چې نبی علیہ السلام موږ کو نو ما ورته قتل چې زه موږ ته دې زمانو نبی علیہ السلام ما ته قتل چې دې څنګه موږ کوي کنه چې ما دا څو قتل نو سترګې حضرت بیا ځان ناغه راځي الله مینا خو کنه د پیغمبر علیہ السلام مینا وا بیا اخر کې دا اعلان وشو چې دوی په باره کې چې وې دوی سره هیڅ خبره نه کوي چنانچه هیڅ خبره نه کوي د تر دې دغه باغ ته هغه ته مينتونه کول چې لکه سماته صورت حال بیان کا هغه هیڅ نه وی نه او نه الله والله نبی پاک مې نه کړی بیا نبی اسلام سره ولېګه دوی ته چې د خودونو جدا شي خپل خزو شوه یا دم یو قسم تکلیف ده کنه ځکه چې خزو سره جدای نو پریشانی کنه نو ابی ابن کعب د کعب ابن مالک درخواست پیش کړ د الله پیغمبر دا جدای صرف دا د مور پلار کوي ولېګو او کنه طلاق ولا ورکو نبی علیہ السلام نه طلاق نشته طلاق بنور بلکې صرف چې ستا مخکینی خدمت دل نه کی او کنا او کوړه دلارش پدې کې هلال ابن امیہ او بوډا نو یې خو بیا درخواستو کې زما خو بوډا سره ما او زما خزه داسې هغه سي نبی علیہ السلام عزت تا خزه ستا خدمت کوي هغه ته ورته وي چې ګور ځان ته پرې نه کیږي کنه ایو دې لا تحرکو بالکل خیر سره دي الله والله په دې حدیث چې پورا نه جوړو ګوره کړه پورا نه جوړه د یقیني خبره ما بیګا ټول حدیث کتل من اولی لا اخری می کتل دغه چې واقع خوان اره راکی سره ټول ګوري کنه لیکن بیا سره حیرانیږي د صحابه د مزاج ته او د دې هغه یقین ته او د دې د پیغمبر اطاعت ته چې چرمن وي ما اوس پاسه نبی اسلام کور نه سي زرا ز غب شپ لګو چراره بیا جدا شو بل خدای چې تر زوی سقلا منتونه ولا کول اين خبره دې د یا ابن خپل کار یا ابن الله اکبر اوس دغه کې ته وای کې زوی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الياس عن وقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب لا ګوره مسلې ته وکړه ده اصل واقع چا ده کعب بن مالک دا د کعب بن مالک زوی د عبد الله سے دا روایت ذکر کی عبد الرحمن چې زوی د عبد الله ابن کعب بن مالک ته بیا دې ذکر کوي چې دا عبد الله سوق دی دا عبد الله چې د کعب بن مالک زوی دی کان قائد کعب من بنیه ها د کعب بن مالک قائد حين عامیه
د کعب زامن دیو د کعب په زامنو کې د عبد الله چې قائد کعب ابن مالک من بنیه د زامنو د دینا دا نورم زامنو خو دا کعب اخر کې بیا ډون شو کمزور شو بوډا شو نو د پلار خدمت چې نو عبد الله ته نصیب شو دې قائد ما دی به جمعه ته بوته اخوا دی خو به دی ګرځاو قاضی سمیتو کعب ابن مالک دا عبد الله ماورد خپل پلار نه یحدث دی بیانو حين تخلف عن قصه تبوک کله چې رسوپات شو د واقع د تبوک نه اس قال کعب تفصیل ذکر کی لم اتخلف عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوه نوم رسوپات شوی د نبی علیہ السلام نه په هیڅ یو jihad کې غزاها چې پیغمبر کړو غزاها چې پیغمبر دې قص کړو الا فی غزوه تبوک سوا د غزوه تبوک نه بس یې څومره jihadونه شوی دي هر jihad کې زه حاضر شوم البته غزوه تبوک کې زه تخلف شو یروس پات شو ما غیر انی كنت تخلفت في غزوه بدر ها سوا د دینا چومز تخلفت نوم شریک شوی واقع د بدر کې عثمان مان څنګه وکړه تخلفت اول تخلفت پاتې کېدلو او د غزوه بدر په معنی کې ما تخلفت سره نوم شریک شوی ای وجه داوا په خپل وی چې دا تخلف عن الجهاد نو ځکه چې دی لپاره مستقل اعلان نو چې تاسو راشي jihad وکړئ راشي jihad وکړئ خو حضرت ته پته لګی د شعیر دا ابو سفیان را روان دي حضرت زید چودو دوی پسې ادي وخت څه عام اعلان نو شوه ځکه دی وی غیر انی کنتو سوا د دینا چومز تخلفت نوم شریک شوه فی غزوه بدر ولم يعاتب احد عاتب شي پیغمبر عتاب نو کړ د اچا یا مجهول کا ولم يعاتب احد معنا او سزا عتاب نو ورکړ شوی هیڅ کیو کاستا تخلف عنها چې پات شو دو هدنا د بدرنا ٹھیک شو انما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم بشکا وتلو پیغمبر علیہ السلام په غزوه بدر کې یرید عیر قریش اراده وا عیر قریش قافله د قریش چې شپېتو حتی جمع الله بینهم و بین عدوهم تردی چې الله مخامخ کړ جمع کړه یعنی یو ذکر الله پاک بینهم پمنځ دوی او بین عدوهم پمنځ دشمنانو دوی علا غیر میعاد بغیر د وادي مقررنا ٹھیک شو کنه ولو تواعتم لاختلفتم په سورۃ انفال کې کېده بس هغه روایتونه دي ولقد شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم او زه حاضر شوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لیلۃ العقبه هغه شپې د عقبه هغه ډیره ده چې د جمرۃ العقبه ته نږدې ده او دلته صحابه کرام د مدینې نه تلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او دوزله تلو یو زله 12 کسان یو زله 80 کسان او دې په لیلۃ العقبه کې پیغمبر اسلام څخه حاضر شو اوس هغه لیلۃ العقبه مسجد عقبه جوړه شوې دلته او جوړه د مزیدار او دا زیړ رنگ دی او که چرته لاړې نماته دعا وکي بیا تلګي ښا او ما ته مخکې نو ښا دا د 2 کالو شو چې اوس غرغي کټ کړي ناراض سمست کې دن د جمعه تو اوس هغه بار کړي او جنگلتی چاپیر همغه دن تلو الله الله ٹھیک شو مولانا سیوا وای حين تواسقنا الاسلام کله چې موږ پیغمبر اسلام سره کله کا وعده کړو په اسلام باندې تواسقنا دغه کله کا وعده کړو موږ په اسلام وما احب ان لي بها مشهد بدر او زدانه خو ما ان لي چې و مال را بها په بدی د دې ليله العقبه مشهد بدر حاضری د بدر دې دا معنی نه ده چې بدر عقبه د ليله البدر نه اولاده بدرین اولادی خو معنی دا چې زه په ډیر زیات راضی ما د معنی کا زه ډیر راضی ما په دې چې زه نبی علیہ السلام سره په ليله العقبه کې وما په نسبت ته بدر پاغي ډیر خوښه ما دا ولی الکه د بدر د جهاد سبب
لیلۃ العقبه بیعتو ځکه چې هغه کې دوی بیعت کړو هغه بیعت سشو هغه سبب د مضبوط والی د دین اسلام دا خدای په سبب راغلی دا وان كانت بدر اذكر في الناس منها توجه کو وان كان بدر اگر چې د واقع د بدر اذكر في الناس منها ډیر زیاته مشهور تر په خلق کې منها د لیلۃ العقبینا لیلۃ العقبه دمر اشعار نه ده لکه چې بدر اشعار ده اوس توجه کوا اوس کان من خبري اوس دې نه شروع شو چې دا دې په غزوه تبوک کې پاتې شو نو څنګه پاتې شو اوس وایا وکان من خبري و زما د حالاتونه چې انی لم اكن قط اقوا بشک ز چوما نو مډیر قوي ولا ایسرا او نه ډیر مالدارا حين تخلفت عنه کله چې پاتې شوم د تبوک نه فی تلک الغزوه په دې جنگ کې یعنی اس یو جنگ کې دمر قوي او دمر مالدار نو ما سمره چې په دې غزوه تبوک په زمانہ کې وما والله مجتمعاتن دی قبل راحلتان قسم ملي په الله چې نو جمع شي ما څخه دین مخ راحلتان دو سور لایقت تو چره حتا جماعتهما فی تلک الغزات تدې چې ما دا جمع کړی په دغه جنگ کې یعنی مخکې ما سره سوالای نیمه وا خو په دې وخت کې ما سره دو سوالای موجود وي یو خبره شو معنی دا شو چې عذر منو اوس دیمه خبره بیاوی عذر منو زکا وای ولم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یرید غزوه انو پیغمبر علیہ السلام چې اراده کول دیو jihad الا ورا بغیرها مگر هغه به پټولا په بل سرا توریه شو کنه پټولا به په بل سرا معنا صراحت به نه وي صراحتن به نه وي هم مثلا لکه نوخات ته جدي یا د پیخور طرف ته ځو یا پیخور ته یا نوخات طرف ته ځو مثال یا معنا یو سره jihad لاهور ته روان دي او تاسو یې لکه ملتان دی پنده نه سمره دي دا توریه شو زه خو ته لاهور ته خو تاسو ملتان کې یا لکه ته مردان ته تاسو صحابه یو کې چې دې نه صحابه سو میله دا سره په سمره ټیم کې رسی او مقصد سا مردانی حتا كانت تلك الغزوه تردیج شو دغه غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سفر کړو د دې قصد کړو د پیغمبر اسلام فی حر شدید په سخت ګرمۍ کې دا یو واستقبل سفر بعیدن او پیغمبر اسلام متوجه شو په سفر بعیدا دعا ومفازن او خوشی بیابانونه درې وعدوان کثیرا او دشمن لخر زیات لکه 40,000 فوج د دشمن وو فجلل للمسلمین امرهم خواز حکړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانانو ته امرهم هغه معاملې د سفر دوی لیتأهبوا اهبت غزوهم چې تیاریو کې دوی سامان د تیارې مناسب د غزوې دوی لکه تبوک ډیر لري ده کنه وسو کې تقریبا میله ده یا 200 کیلومتر تقریبا مدینه بورډ ماته یاد ده ان 200 کیلومتر لري ده وځو کنه بلار کې بیا هجر مرادي نو ورته چې موږ تبوک ته ځو دیلی پاره چې هر یو سره دغه سفر مطابق زادرا واخلي لکه تاسو احمد ته چې ځو مړ چکر مکر لګو په دې و صفاټه واخلي مده به داخله چې جمعه دواره پورې دو اګه ته ورته چې لکه اډې ته ځو دې بیا بوټان اخلي لکه چې ردا خو د صفاټو شي نه نه اګه ته ورته راځه د بار چکر لګو دې به دغه سړي اګه ته چې راځه لګ بیلې ته ځو دې وځه د کوټ موټو موري چلته خو یې غسیلای دا کنه نو دې لپاره تبوک ورته او خود چې دای مناسب خلک ځان لا تیار یو کی فاخبرهم بوجهه الذي يريد خبر کړه پاغه طرف چې حضرت اراده وا والمسلمون مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان ټول نبی پاک سره کثیرون ډیر سمرا ولا يجمعهم كتاب حافظ یا څنګه ولا يجمعهم او نشو جمع کول نمونه دوی
کتاب یو کتاب حافظ لکن کے یادون کے کتاب حافظ بالتنوین شو لا یجمعهم چنشو راگیرو لنمن دودی کتاب یو کتاب حافظ لکن کے ٹھیک شو اسوک مانا کی لا یجمعهم کتاب حافظ چنشی سارو لاغی نمونا یو کتاب دا یو کتاب یو دفتر یو رجسٹر حافظن د چا د حافظ صاحب د رجسٹرار په معنا مخکنه سیدا فخپل و یرید الدیوانا دا کلام زوری دی ها زه په زیرازی چې زوری تخپل د دې تفسیر کوي کنه قال کابوی فما رجل یرید ان یتغیب فما رجل مان یادګه نو یو سره چې اراده کوله ان یتغیب چې دې ځان پنا کی الا ظن مگر دې بدا یقینو انه سيخفى له چې دې لپاره با خفا پټوال وکړشي مالم ينزل فی وحی الله سو پر چې په دې بار کې وحی د الله نه راغلی 30000 افراد وکنه 30000 افراد معمولی دا تاسو شل کسان 22 کسان خو چې بده کوسی روان چې خلک 200 کسان تل زموږ اجي سه بروجه کې دعوت ورکاو کنه روجي را مخکې دا کور ډېر لږ ډاټا کړي د موږ سره طالبان هغه وخت 300 یا 350 یا بدینم کم او طالبان د کوڅه څنګه چې دوی روانو نو یو سر به دلته بل به اړې تر رسیدل او خلک به کم سے کم 15000 طالبان اره یو ورځ یو سره ماتې د اتمر طالبان جمعه کې ځای کې څنګه مې بس کرامت ته بس لګ زید خدای پاک نو ما له کدا دی وره یاره دمر دا ټول لهر ټکوا یمنګ اندازو لګول چای 1500 دی چای 2000 دی ما ټیک 3000 کسان ونه شو کنه خوشي انا ما واستي ټیک 3000 دی خو یو صفر ته لري 300 په پاتې شي ان قدرتی دی انسان له خدای پاک ډیر لوی روب غلبه ورکړه چې په دې لارې تیری کنه بیا 30000 خو په خوري یادی کړ خدای بندا ګور را وېسا کې 30000 افراد نشته دي وټونو کې حاجی مولانا صاحب ما لم ينزل فی وحی الله معنی کې یو سړي ځان پټولې نو دې پټ پاتې کې دي شو سو پر جوړی لای نه راغله وغزا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلک الغزوه او اراده کړو پیغمبر اسلام د دې jihad مګر ویلو کتاب المغازی پاول کې چې غزا په باندې اراده او قصد دی معنا وغزا او اراده کړو پیغمبر اسلام تلک الغزوه د دې jihad حين طابت الثمار کله چې په خېدو باندې میوه وظلال او خو خلق ته سوري د اونو بوټو طابت ثمار پیژنې کنه میوه پخې شوې ٹھیک شو کنه نو کجوري پخې وي او د ذمہدار چې کله مال په پخې دوشي نو بیا دې تک زه پر خود ګران شي کنه او چې غنم په پخې او تاسو یو څه چې ذکر راځي ته ولانه ته غنم را خرابي رطابت الثمار پخې شوې میوه وظلالو او بخشو خلق تصوری انا ګرمه کې سورې سیدا لکه تاسو چې دا نور ډیر خدي چې ملت نه بس درز التناسی بیا دا نور ډیر خشه دي وتجهز رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون معه او تیارې د سفر کړو پیغمبر اسلام او داري مسلمانانو سره د نبی علیہ السلام نا فطفقت حاجی او شورو شکاب سے وېزه شورو شما اغدو پوښګنا چې سار وختي راشم لکه اتجهز ماهم دل پاج سامان د سفر تیار کوم نبی پاک سره فارجنو بیا به کوتلار ولم اقض شيئا اسمه تیارې نو ٹھیک شو کنه فاقول فی نفسی ما بخپل ځکه وی وانا قادن علی په دې حاجز په دې باندې قدرت لرونکې ما مرو بشي صلاح بشي کنه دو سوالې دي دو گاډي ولاري او کور کې معلوم دی بس ته چې څه ورته سره دا سیکل سواران دي زو موټر باندې تخته مرته او برسه
نو فرجعت واپس شو ولم اخذ شيئا ما اس فیصله نکړه فلم يزل بي همیشه په ما بندغه حال حتى سرو تر دې پر صحابه کرام نبی پاک صلی الله علیه وتفارت الغزو ٹھیک شو کنه او وګدشوا دا جهاد وګدشو دایره دراتا وتفارت الغزو ٹھیک شو کنه او وګدشوا لری شورانا مارا غازیان رانه لری شوې لکه ته زم اوس یې نو خاطر رسیدل دي اوس په څوک ورته رسیدل بیا بشي اول کوته مړه وګوندلو کې دی برسو یا چې شا کې دی برسو بیا وی لکه اوس نو خاطر رسیدل مړه اوس په زپات شنو کنه دا څنګه سوا کول وامنتو ما دا قص کړو ان ارتهل چذلار شما زبزم فادرکهم زبدی ورسوما بس ها کم سے پاتې شو اور بیا وانا قادم فلم يزل يتمادى بي نفس همیشه يتمادى بي سمنا همیشه په ما باندې دا حالت حتا تدی پر اشتد بالناس الجد چې خلق شه په خلق باندې مهنت فاصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون معه سبا که پیغمبر اسلام اور مسلمانانو ولم اخذ من جهازی شیئا او ما فیصله نو کړی د خپل تیاری نه د هیڅ څه فقلت ما ذکری اتجهزو بعد بيوم او يومين زما تیاری کوم پس دوی نه یو ورځ کې یا دو ورځو کې ثم الحقهم بیا به دوی سره ورسما مطلب دا و چې نږدې دی ورسم فغدوتو نظر روان شوم بعد انفصلوا پس هغه نه چې دوی لاړل اوش کنا بعد ان فصلوا پس هغه نه چې دوی لاړل لا اتا جهزوا اوش کنا فرجعت ولم اخذ شيئا بعد ان فصلوا لاتجهز دل پات ز تیار حکم فرجعت ذو واپس شما ولم اخذ شيئا ما اس په سلام نکړه ثم غدوت بیا سبالارم فرجعت بیا واپس شما ولم اخذ شيئا فلم يزل بي همیشه شدا حالت ما باندې حتی سراو تر دې چې دوی خط مان غیر مخکلال وتفارت الغزو او لری شو واممت ما داقسك ان ارتهل جزد لاشم فادركهم او دوی ورسوما بد اوس دی وی ولیتنی فعلتو ولیتنی کاش ما دا کار کرے وے نو خبوا فمانن سوا کل فلم يقدر لي ذلك بس قسمت کی منو دا سفر فلم يقدر لي مقدر نو مقدر کرے شی زما په قسمت کی دا سفر بس خلاص اوس دوی لال خان او دې خپل حالت ذکر کړي په دغه وخت کې چې بیا مدینه کې ګرځیدم کنه ځان راته ډیر بد ښکار ده چې قتل به سو ګډ روانو په لارې سو په شر روانو یا منافق مزاج سو روانو سو سم سړی ماته په مدینه کې پاتې نشه نو بس ځان مم راته ډیر بد لګیدا چې دا سوچ وی فكنت مذا اذا خرجت في الناس کله چې وتم مدینه کې خلق تا بعد خروج رسول الله صلی الله علیه وسلم پس تلو د پیغمبر اسلام نه تبوک تا فطفت فيما بچکر لگو په دې خلقو کې احزنني زبه پریشان کړم ولی انی لا ارى الا رجلا مغموسا علی النفاق ما بنلید مگر یو سره دا سره مغموسا علیه النفاق چې پاغي باندې د منافقتو کمزور کس او رجلا یا داسې سره تیشو کنه من عذر الله من الضعفاء هغه سره چې الله پاک معذور ګرځول د ګډاګانو نه ولم يذكرني رسول الله صلی الله علیه وسلم بس خلاص ها او دلته بل خبره چې نبی علیہ السلام چې غزوه تبوک ته روان شو نو دې پورا سفر کې زما تذکرہ نو شوه نوم ذکر کړی د نبی علیہ السلام حتی بلغ تبوک تر دې چې تبوک ته رسیدا بس فقال انه تبوک کی وی او وجالتن فی القوم بتبوک نبی علیہ السلام ناس په دې قوم د صحابو کې په مقام د تبوک ما فعل کعب ستره مشهور سره اوس مولوی سره غنو غانا ما فعل کعب سیشه فقال رجل من بني سلمہ یو سړی وی
یا رسول الله حبسو برداه هغه ایثار کړی دی دغه جوړي برداه تسنیه ده کنه بر صادر دی دغه هغه دو صادرو ډیر مالدار دی کنه هغه نوی جوړي ایثار کا یو تان خبره شو هغه نوی جوړي ایثار کا زکای کې دا دې جوړه کې سفر کوم خیر نه بشي جنگ کوم وبشليږي ایثار کاږي لره برداو هغه صادرو دي وا نظروا فی عطفه او نظر دیږي په عطفه په سټ خپل باندې عطفه سټ یعنی دغه نظر ځانتا یعنی اعجاب نفس ته وي او نظر دغه عطفه په سبانه هغه غاړو دغه باندې لکه اعجاب نفس تعجب کنه یعنی خپل هغه باډي باندې او نازیده او په دولت او نازیده او ذکر ادا وقال معاذ بن جبل ورته چې بئس ما قلت اے مرګره ډیره بد خبره دې کړې ده والله یا رسول الله اذ الله پیغمبره معلمنا علی الله خیره مگر په کعب بن مالک باندې نیو پوا مگر نیکی فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوپ شو قال کعب ابن مالک فلما بلغني هر کچ ما ته دا خبر ورسیدا چې انه بشک پیغمبر اسلام توجه قافلا اے توجه اراده کون کړي قافلا واپس راتون کې مدینه تا قفول نه ده حاضرني همي پیدا چې زما پزړه کې زما پریشان ہے وتوفقت از شروع شما اتذكر الكذب چې ما جوړول د ځان درو یادول می درو چې داویم واقول اما بوي بماذا اخرج من سخطي چې په کم یو چیز بزده پیغمبر اسلام د غصې نه اوزما غدن سبا واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي او ما امداد حاصل ک على ذلك پدی دروغ جوړولو یا داسې پدی بانو جوړولو باندې بكل ذي راي هر خاوند رای سلام من اهل د خپل خاندان نه هر ذي راي نه ما تاسو کو چې څنګه ځان خلاص کما فلما قيل ارکل چول شما ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اضل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو مدینه ته راو رسیدا اضل قادمن یعنی بالکل نږدې شو مدینه ته داخلي دن کې ذهن الباطل اے زما د ذهن طول درو خیالات ختم شو زاها والوتل ختم شو وعرفت اما دا خبر او پیجندا شانی لن اخرج منه ابدا بشین فی کذب نشم وتیز د خفقان د پیغمبر پاک نا هیڅ سری په هیڅ چیز کې چپای کې دروغ وی په درو کې کامیابی نشته ده فاجمات صدقه اما قصدک نبی پاک ته درشتیا ویلو واسوا رسول الله صلی الله علیه وسلم قادما او سار وخت راغه پیغمبر علیہ السلام وکانا او عادت نبی پاک اذا قدم من سفر کله چې و سفر نه راته بدا بالمسجد اول بجمعات ته او دې لپاره چې د خلقو سم مسائل وي نماده به تاسو کې دای مسائل به پوره شي بیا به کوته زما بعد جمعات ته سره لاړ شي نو 2 رکعات موضوع کی خدای ډیر ګران کار دی کنه فیر کو فی رکعتین نو جمعات په 2 رکعات وکړ ثم جلس للناس بیا به خلقو ته کې ناس فلما فعل ذلك هر کچ دا کارو کن جاء المخلفون رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه هغه خلق مخلفون چې غزوه تبوک نه پاتې کړي شو فاتفقون دوی شروع شیا تذرن الیه او ذرنه پیش کو نبی علیہ السلام ته چې دا وجدا پاتې شو ويحلفون له او قسمنا خور نبی پاک تا وکانو بضعه و 80 رجلا داس لپاس اتیا افرادو 81 زیات ہوئی فقبل منهم رسول الله صلی الله علیه وسلم علانیتهم قبول ک نبی پاک دوینا علانیتهم س اغه ظاهری اوزنه دوی وبایعهم او دوی سره بیعتو ک په مغفرت دوی واستغفر لما كان ولو وختي ووكال سرائرهم الى الله او حواله ک دوی رازونه چاته
فجئتو کا بزرا لما فلما سلمت علیه چې ما په حضرت سلام وی تبسم المغضب حضرت مسکیش په شان د مسکی کې دو د غوسه کړی شي د غوسه مسکیش خو باز غوسم ا مسکی کې دلم د غوسی بني ثم قال بیا ما ته تعال راشا فجئت ذرالم امشي راتلم حتى جلست بين دي مخامخ کې ناسم فقال لي نبی پاک ما ته ما خلفك سشیز پات کړی ته د jihad نا علم تکن قد ابتات زارک عینویت چتا غست وی ځان له سورلیانه تا تیاری کړو کنه فقلت ما جی بلا او جی انی والله زمات په الله قسمی اوس دی وی ښا اوس دې جمله ته وکړه دی وی ز لو جلست عند غیرک من اهل الدنيا اے د الله پیغمبره کی چرزه ناس وی دانا بغیر بل یو سړی څخه د دنیا دارونه یعنی د دنیا بادشاہ وسو نو لرایتو نو تا لرایتو ان ساخرج من سخطی بعذر لرایتو نو خامخ دا خبره ماته معلومه ده چې ما بزان وخت کلو دغه د حسین پوزر سره کې څوک د دنیا بادشاہ وکنه هغه سره میچل ول کړو ولقد اوتیت جدلا او ما تراکره شوی د قوت د کلام اوتیت جدلا ما تراکره شوی د قوت د کلام یعنی فصاحت زه خبره کول شم خط طریقې سره ولکنی لیکن زه چې والله لقد علمت زه خبرم چې لئن حدثتك اليوم حديث كذب که زه بیان کوم تا ته نن ورځ یو خبره ده دروغو ترضى بي عني تبه ختمانه خوشاله شي وی لا یوشکن الله زو امید کوم د الله نه ان یسخطک علی چلا بتا په ما خفکی مانو څه شو زو کې اراده کوم چې دروغ ویم په دروغ ته نظام خلاصول شمه خدا را ته خطر ده چې الله په حقیقت راولېږي نو بیا بتا د ما نه خفکی ته زما مرګره دروغ جن دي نو دروغ نه ویم ولئن حدثتك حديث صدق كذا بیان کوم تا ته خبر رښتینه تجد علی فيه تبخو غسکیږي په ما باندې په دې خبره خو انی لارجو فی عفو الله ٹھیک شو عذاب دې رښتیا کې امید کوم د الله طرف نه درگذري بیا وی لا والله لا صاحب قسم دې په الله باندې ما کان لی من عذر الله رزقات کې دوه کې مال اس عذر نو والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني قسم دې په خدای چې نو مزه ډیر قوي تر ولا ايسر مني نه مالدار دمانا حين تخلفت عنك كرت تانو صفات شوما ډیر مالدار وما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا ارشدا سره دي فقال صدق دي خرشتياوي بیا راته فقم پاسا حتى يقضي الله فيك چلا فیصله راولي په بارستان فقمت ذ پازم بس وصار رجال من بني سلمہ وېمه کې بس کوا یا ترمذی پاتش ها راسی کې فاصله نه کنه دا سار دا بس وګزا دا عذر دا متا سویلو چې بنو سلمہ راته چې ما دې دروغ بدویلو ورته کنه دا بس وې دا کار خراب دی